بیا علیه الصلاة والسلام ته چې کله د روضې خواته سلام وکړی شي سلام اوري که نه اوري قرآن حدیث کې جواب حدیث کې راځي من صلی علیه عند قبره فقط سمعته کم سړی چې زما د قبر څخه په ما باندې سلام وکړي زه اورم ومن صلی علیه نائیا فقط ابلغته څوک چې د لرې نه وکړي نو الله یې ما ته رارسوي په واسطه د فرشتو باندې السلام علیکم قاری سے محترم کیسے ہو ٹھیک ہوں میں آپ کا بیان سنتا ہوں بہت سکون آتا ہے قاری صاحب میں سعودی عرب میں مسافر ہوں آپ ایک شعر میرے لیے پڑھ کر جزاک اللہ I am present رحمان بابا وای د مسافر په باره کې که وطن خوږ نه وي وطن پسې بچا نه جړل په وطن پسې به احمد مجتبی نه جړل چې د سبا هوا به راولوته د مکې د لوري په چغو چغو به احمد مصطفی وجړل یو هلک واده و نو د ښځې نه خلک روانو ښځې جړل او هلک لګیا و خندلې نو پلار یې خواله راغی ورته ویله بچیه خفه نه شي غوږ کې ورته غلې غونتې ویل کله چې د مور نه خلک تله مور دې دقه شان جړل او ما ورته خندله او اوس د مور خاندي او زه ورته جاړم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې نکاح وکړي شیطان چغې وایي چې د زمانه خپل نیم ایمان سلامت کو نیم ایمان د زمانه سلامت کا ها یو بل فضیلت رسول الله مبارک علیه السلام داسې فرمایل دی چې کله انسان نکاح وکړي او د 2 رکعات نفل کوي دا 2 رکعات ثواب الله جل جلاله په 80 رکعات نفل ثواب باندې بدلی او یو سړی نکاح نه ده کړی د نکاح 2 رکعات نفل کوي د 2 رکعات حسابي ای امام سے پیغمبر دی یا عالم الدین دی الفاظ دالی کی آیا امام صاحب مولانا صاحب ته ووایه په کتاب خو د نوم نه دی لیکلی تا ته پته وه چې بیا خلاصېدی نه شم لیکن انسان اول عالم کېږي نو بیا امامي داسې اخو ستاسو هغه مجهولي چې عالم نه او امامي مسلې راوباسي د ځان نه هغه خو ستاسو هغه وي زمونږ په نیز باندې اول به عالم نو بیا به وروسته امامي ما تا ته ویلي چې د دې کتاب نه به دی دا کتاب د دې دی د دې کتاب نه به جواب ورکوم د په خپله لیکلی ای امام صاحب عالم و تا هم ورته عالم ویل دی امام دی ورته ویل دی په خپله دې منله درته مې ویلي دل جلو سے بڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک کر دو تو دیوبندی نام سنو توجہ کے ساتھ ورځ د قیامت باندې الله ته مخامخ شي سے جواب ورکړي اور که په دنیا کې کم انسان د خپل مسلمان رور پرده ماته کی که په وو کمرو کې دننه کیني الله به ذلیل او رسوا کی اور په ورځ د قیامت هغه انسان چې په دنیا کې د خلکو په ګناهونو پردې راچیلي الله به رضان سره نږدې کې ورته وایي بنده پلانکی ګناه دې کړې وه که نه وایي ها الله کړې مې وه پلانکی دې کړله که نه ده وایي کړې مې ده د دې بنده به دا یقین راشي چې جهنم ته روان یم اللہ به ورته وایي بنده جنت چلے جاؤ بندہ پوچھے گا اللہ کیوں اللہ کہیں گے میرے بندے تم نے دنیا میں لوگوں پر پردہ ڈال دیا د خلکو ګناهونه دې پټ کړي نن ما ستا ګناهونه پټ کړي جنت ته لاړ شه استاز طبقه چې د استازي ده نه ملامته کېږي استاز کلاس اخلي لګیا دی کلاس اخلي په دې کې یو هلک د وروسته نه سیټي وواله چې سیټي وواله استاد خاموش شه مخې وړو ته راواړه ورته وایي بچی دا سیټي چا وواله یو هم ورته کس نه ښایي چې دا کم هلک وواله یو شرارتي هلک و نو استاد په هغه ټیم باندې کلاس بند که ویل بس زه ځمه چې څه د زګي نه پورې لا بېرته راوګرځېدو ویل بچو زه کلاس پرېږدم نور کلاس دلته لا نه اخلم نن لیکن یو خبره درته ذکر کوم واقع داسې ده چې زه پرون کله د دې زګین نه روان شوم نو زما څه ګاډي ته یو زنانه وخته زنانه ډېره مجبوره وه ډېره د شکل نه ښایسته وه ډېره اخلاقي وه او دغه مجبوره وه ما سره مینه شروع کړه ما ته ویل چې زه ستاسو واده م کوم خو په هغه ښځه کې یو صفت و
او هغه صفت پکې دا و چې هغې به شپېلۍ والي سیټي به یې ډېره واله چې څنګه دا خبره وکړه هلکانو هغه کوم هلک چې سیټي والي و هغه طرف ته یې وکاته ویې خندل سکولیان هلکان خو داسې یي که نه دا یې ورته ویل پس رخیرن بچیه پسه تر استاد څه پنجې ما چې را دومره لوی لوی ډګریانې حاصلې کړي دا مې خوند له خو نه دي حاصلې کړي چې زه ته به ما پسې ملنډه